د پیښور پولیس لاین جماعت کې شوی خودکش دماکه کې د ضلع مردان سره تعلق لرونکو شپږ پولیس اهلکار هم شهیدان شوي چې د اغوی جنازې په سرکاري اعزاز سره په خپلو آبائی علاقو کې ادا شوي. مردان پولیس دستو دغه شهداو ته سلامي پیش کړې او دغه پولیس شهداو په جنازو کې د مردان ډیسټریکټ پولیس افسر هارون رشید، سرکل اس ډي پی اوز او اس ایچ اوز په شمول نور پولیس افسران او ځوانانو شرکت کړو. تیر ورځ د پیښور پولیس لاین جماعت کې د المناک واقعه کې د ضلع مردان سره تعلق لرونکو شپږ شهداو کې ایسائی شیر بادر خان چې تعلق د قاضی آباد جبر سره، سپاهی خالد خان او سپاهی شرافت الله چې د غړي کپور او سپاهی محمد سید چې د کویبر مول سره تعلق او سپاهی زاهد چې د غلډیر اوسیدونکو او سپاهی عرفان خان د سالوشا سره تعلق لرو. د هغوی لاشونه د هغوی خپل کلو ته اغا ورسول او داغي د جنازې منځونه په سرکاري اعزاز سره ادا کړې شو. د مردان پولیس دستو دغه شهداو ته سلامي پیش کړې او پولیس افسرانو دغه شهداو په قبرونو باندې د ګلونو صادري وغړولې. یاد دی وی چې په 13 جنوري د پیښور پولیس لاین جماعت کې د ماسپخین منځ دوران کې یو خودکش بمبار هغه وخت ځان والو زولو چې کله خلک د جمع منځ ته ودرېدو چې داغي په نتیجه کې د جماعت چت هم راوغورځید او په دغه دماکه کې تر اخري رپورټونو پورې 100 پورې کسان هغه شهیدان شوي دي او 221 نور هغه زخمیان دي. د پیښې نرستو د آی جی خیبر پختونخوا معظم جان انصاری د وینا تر مخه د دغه پیښې پلټنې شروع دي او معلومه چې دا خودکش بمبار دومره هاي سکیورټي زون ته څنګه داخل شو. د پښتونخوا ریډیو د لپاره عبدالستار مردان.